الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي
صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوام مسلمانانو ورونو، نن چې موږ او تاسو په دې مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو، نو د دې اجتماع او د دې پروګرام باعث تاسو اکثر ملګرو ته واضح دی او معلوم دی چې دلته الحمدلله د مولانا صابر محمد سے په مشرۍ او صدارت کې یو عظیم کار روان دی. د بچو د ناظري د حفظ او د ترجمې کلاسونه هغه شروعي د دیګیر چاپیر اطرافونه ماشومان راځي او دې ځای نه علمي او دیني استفادې هغه حاصلوي. نن هم تاسو ته د هغې یو منظر مخې ته دی چې دا په دې کورسو کې دا بچي چې نن ناست دي، دا هغه بچي دي چې د دې ځای نه علمي فایدې حاصلې کړي دي. چا ناظري سره، چا ترجمې سره او چا حفظ سره قرآن عظیم تکمیل ته رسولی دی. ډېر عظیمه خبره ده. تقریبا 29 بچو قرآن عظیم تکمیل ته رسولی دی. تاسو ته پته ده چې دا علم او دا پوهه په خلکو کې راوستل، یو بچی په قرآن پوهول، حافظ قرآن جوړول، د قرآن په ترجمه پوهول ډېر لوی زور غواړي. دا داسې نه ده چې بس کال تېر کړه او کال بس پټکې وتړه او ته ملا شوې، دوه تېر کړه او ته پټکې وتړه او ته ملا شوې. دې سره دې علماو، دې قاریانو ډېر زړه چولی، ډېر کوشش کړی، ډېر محنت کړی. د هغې ډېر محنت نه بعد الله دا نتیجه په هغې مرتب کړي. د درې کسانو محنت ضروري دی، نو دا نتیجه به الله مرتب کړي. یو د بچي پخپله، که بچی مور او پلار د کور نه راولېږي او هغه د جومات په شاړو کې منډې تړلې وي، د سبق په ځای نورې خبرې یادوي، نو که داسې ماشوم 10 کاله هم په یو جومات کې یا مدرسه کې تېر کړي، خدای به پوره نه شي. محنت ضروري دی خپله. دویم د بچي د والدینو، چې والدین دا قرباني ورنه کړي، نو یو بچی هم په خپل شوق نه راځي. هغه خو وایي چې چکر به ولګومه، خوب به وکړمه، آرام به وکړمه، لوبې به وکړمه، په خپل خیر او نقصان نه پوهېږي. والدین به دې خوا توجه راغی، نو د والدینو توجه دې طرف ته هم انتهایي ضروري ده. دا ټول بچي ښه هلکان او ښه قابلي، ښه استعداد والی، خو په دې کې ډېر کم هلکان الله کامیاب کړي او نور وروسته پاتې شي. ولې؟ د دې د والدینو د لاسه مور او پلار د هغې پر بچي په تربیت کې پوره کردار وي. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि हर बच्चे को फितरत इस्लामी पैदा की ते नेक इंसान ददन जोड़े देशी कुरान ख्वान जोड़े देशी हाफिज कुरान जोड़े देशी आलिम जोड़े देशी लूई वली जोड़े देशी इस्लाम पटोल अहकामात को कोई देशी अमल कौलेशी इस्तेदाद पर अल्लाह पाक की बदले कुछ ये उस चीज की इस्तेदाद भी होते न इस्तेमाले तते पैदा नाखले न इस्तेदाद आगजाइशी न दी बच्चों दा इस्तेदाद चिजाए की ताबो वारदी न कोईगी न मोरो प्लाते या यहूदी जोड़ की या नसरानी जोड़ की या मजूसी जोड़ की समाना आगे तरफ रुझानी न मोरो प्लाते सकई न बच्चे आगे तबूरिया और मांग कई मोरो प्लार तकमशे वही न बच्चे आगे तरफ तमेलान कई मोरो प्लार यहूदियत तमाइल न बच्चे यहूदियत तमाइल मोरो प्लार नसरानियत तमाइल न बच्चे नसरानियत तमाइल मोरो प्लार मजूसियत तमाइल बच्चे मजूसियत तमाइल शी कमोरो प्लार मुसलमानानी न बच्चे इस्लाम तमाइल शी तैयार बशो गोरदा इस्लाम चले जमन मशरान द निकुना दारे मशरान आई दावत मिलाव शवेओ आई बचा बयान करी आई बदयो बयान न मुतासिर शिवी दाई बची मुसलमानान दाई लारान ने सरवारस का बिया दाई न च पैदा शु आगा मुसलमानान बिया दाई न च पैदा शु आगा मुसलमानान बिया दाई न दा सिलसिला दा से जारी दा मंगो का सुपोराला मंगतुल दखल वालिदैन ना असर आस्ते मंगतुल इस्लाम असर दखल कुलवान ना मशरान ना कबूल करे जमना वाले बच्ची मंगतबूरी देव जमना इस्लाम निसरती देव जमना दे इस्लाम तरीके अखली कमंग के नहीं देगी बदकम दे राशि यो मसला पर ज़िमन के वावे दा मसला दा चे माशूम होना मुस्करे न भी रोजश्ता न भी हजता न भी ज़कास्ता ला वडू के माशूम दे ला दसर पखाओ बदन पुईगी न दा माशूम मुकल्लफ न दे हुक्मोर ब्लारे मुसलमानानी न दा माशूम पर जनाजा को दे बजदे मुसलमानानो मकबरा की दफन को दे माशूम दे पार बमन दुआगाने को चला दे मुंग पर शफाअत को उनके गरजवा हुक्मोर ब्लारे काफिरी नदा भला इस्लाम और कुफर न पेजनी खुदा माशूम चले ददा जनाजा बने की नीचे मर्शी ददा माशूम वर मुसलमानानो मकबरा के नदा बन की वो जसला माशूम को मुकल्लफ न दे हम पे अहकामात कुफर जारी कर मुसलमान मकबरा के नदा बन के जनाजे न के जद काफिर जुई वजदाला जे बचे जिने नदा असर दो मोर प्लान नाखली मोर प्लान मुसलमानान दीन जदालवीशी देव मुसलमानी मोर प्लान काफिर भी न जदेलवीशी न तब काफिर के ये ज़कारे तबूरी हां कानून खुदा दे चे नसब प्लान कुसिली कना खुद दिन की द नसब खबर अनदा दिन की द प्लान द मोर खबर अनदा الولد يتبع خير الابوين فينا बचे चले दद बकतल की देशी जिप्लार मुसलमानी न मुसलमान बसेवा दे मुसलमानी साबी और बचर तकलार मुसलमान नहीं मोर मुसलमान नहीं अगर कबलारी काफिरी क्या बंदा बचे मुसलमानी साबी अलवलदु यतबिउ खैरल अबवैनी दीना दबाने बबियाद इस्लाम अहकामात जारी की को बात जगह इस्लाम को तमाम वादियानों की उच्चत दे देवाने बल दिन उच्चत नशिके दे उस्ताद मसला हल हुआ कि बच्चे दमोरो प्लान ना सरखली न जमोरो प्लान बदिन महीनी न बच्चे ला पैदा शवे न दे दमोरो प्लान को दिमाओ की दिन तस्वर दे कि खुदा माला बच्चे रा के जबरदस्त तारीख से जोड़ो मा
زبط عالم جوړوما زبر چې دا زما یو جاری صدقه شي د دین خدمت وکړي او چې مور او پلار په ځل کې دین نه نو کاغه د شلو قانون شي د سلم شي هغه د سره د جماعت او مدرسې طرف ته توجه نه راګرځي نو د مور او پلار هم په دې کې پوره سردار او دریم نمبر کې بیا د استاد دی چې ته د کور نه راولېږي معصوم راشي خو چې جماعت کې استاد سبق نه کوي صحیح خواري نه کوي محنت نه کوي نو هغه بچی په ځای د دې چې دیندار شي هغه نور هم خراب شي ولې تربیت نه شي کولی نو دا بچی دې سره ډېره خواري شوې ده د دې علماو ډېره شکریا ادا کول غواړي چې زما استاد بچو ته ناس الله مسلمانانو من دا سوچ نه کړی چې دا دې سره وای موږ لا راوړو موږ لا تنخوا موږ لا دا ورکو زمون د اشاعت التوحید و سنت علما دا دارو والا نه دي دا د تنخواګانو والا منم د یو سړي وسنه کیږي نو د هغه سره تعاون ثواب دی اجر دی خپل مینه او محبت ور سره وکړه خو د دې علماء مشن دا دی چې د قرآن عظیم په دې دنیا کې عام شي یو دور داسې و چې دې عوامو به خلکو له تنخواګانې ورکولې اړې به هم ورکولې شومې کلینې صلیحتۍ به هم ټولې هغه له ورکولې تر د ماشوم تر پانګه پورې پیسې به ورکولې خو دین به ورته نه ښودل خلک د دین نه ناخبر وو نن الحمدلله الکان خو پریدا عام خلک خو پریدا چې زنانو د دین نه خبرې شوې لږ وخت مخکې چېرته په ټوله علاقه کې به مدرسه نه پیدا کېده او نن وګوره هر جومات الحمدلله مدرسه ده هر محله کې د بنینو مدرسه جدا ده د بناتو مدرسه جدا ده او هغې ته کتابونه او دارنګې قرآن ناظره حفظ ترجمه هغه شروع دي الحمدلله که بېدیني په تیزۍ کې ده نو د هغې نه د دین هغه محنت دوره په تیزۍ کې الله رب العزت دې نور هم سیوایي اورئ مسلمانانو ورونو دا علماو محنت وکړه کوشش وکړه خو دا محنت دا پښتو کې متل دی د یو لاس نه ټک نه خېږي دا محنت به زموږ او د دې عوامو د دې علماو په شریکۍ عالم به د الله د رضا لپاره د الله دین خلکو ته ښیي عوام به د الله د رضا لپاره خپل بچي رالېږي او چې څه ضرورت دي څه تقاضا یي څه شی پکار وي نو په هغې کې به موږ او تاسو مرسته او تعاون کوو دا دین به عام کېږي نن که دې بچو قرآن خلاص کړی دی نو یوازې د قاري صاحب ثواب نه دی یوازې د دې بچو د والدینو ثواب نه دی په دې ثواب کې دا ټوله محله شریکه ده چې هغې دا پروګرام جوړ کړی دی که د مالی ضرورت راځي تعاون که د بدني تعاون ضرورت راځي که نور ضرورت راځي نو دی ورسره ملګري نو په دې ثواب کې نن دا ټول کلی شریک دی چې چا د دې سره مرسته او تعاون او ملګرتوب نن دا بچي د دې عمل دا د هغې ټولو لپاره صدقه جاریه ده مسلمانانو راځئ چې یو شو په شریکه باندې د الله رب العزت د دین خدمت وکړو قرآن عظیم کلام الله دی دا یو مظلوم کتاب دی د دې سره ډېر ظلم شروع دی نعوذ بالله کوم حق چې د قرآن دی هغه لا موږ قرآن له نه دی ورکړی کلام الملوک ملوک الکلام دا خو د الله کلام دی الله د تمام کائنات بادشاہ دی د بادشاهانو بادشاہ دی څنګه چې د الله شان اوچت دی دغه شان د الله د کلام شان اوچت دی نن د مسلمان حال ته ګوره د انګریز په ژبه پوهېږي په اردو باندې پوهېږي په نورو زبانونو باندې پوهېږي په حساب کتاب پوهېږي په نورو تجربو پوهېږي په ساینس پوهېږي په ټکنالوژي پوهېږي په لوی لوی څیزونو پوهېږي خو چې نه پوهېږي نو په الله په کتاب نه پوهېږي
کچر تدیر اخواریوں کی دیر کوششوں کی نو دمر کوئی کچھ بنا دے ربانا قرآن ویلے شو بیا کر ترجمه خبر رالا نو سودم تشین دے بیا پسل کی یو کس نمیراویگی بیا کر عمل خبر رالا بیا پسل کی یو نمیراویگی اللہ اکبر قرآن عظیم هذا بلاغ للناس اللہ اکبر اللہ ویدہ خمال ماریل نورا لے گلے چتید جمعات پتا کی کیدا تیب الماری کی کیدا کسوڑے ورطاوا ہندا ورور پسیتا لگا چیدوی پینا پریوزی هذا بلاغ للناس دا خود خلق تا درسول کتابو اللہ ویدہ خلق تا بیان کئے خلق تا ورسوائے تدید تبلیغ کئے تدید بیان کئے دا پا خلق کی خور کئے هذا بيان للعالمين ذويله هذا بلاغ للعالمين ذويله هذا بلاغ يفرد نذيات كريش للرجال بلکہ هذا بلاغ للناس داد علماء کتاب دے داد عوام کتاب دے داد نارینو کتاب دے داد زنانو کتاب دے داد مشرانو کتاب دے داد کشرانو کتاب دے اے مسلمانانو اللہ وی تمہر قرآن عام کئے تمہر تبلیغ روکئے تمہر دعوت وچلائے چلطول خلق دیر دعوت خبرشی هذا بلاغ للناس قلوی هذا بیان للناس داد قرآن عظیم چدے داد طول خلق پارا دا بیان کتاب دے ہر چاہتا دا بیانوان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داغنا پلوی دائنو داغنا پلوی چیزنو دا اللہ دین بیانو انکینو امام الانبیاء درویش کالا قرآن بیان کرے دے سشے بیان کرے دے درویش کالے دا قرآن دعوت چلا والے دے سفران قرآن بیانی حضران قرآن بیانی لگو خلقو تا قرآن دیرو خلقو تا قرآن وچچر تزین قرآن دعوت چلئی آد دی تشریح حدیث دا حدیث مدید تشریح بار خلقو تا بیانی اللہ واللہ اللہ نبی فرمائی چی علا رجل يحملني إلى قومه لأبلغهم كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي الله أكبر الله نبی بکر زیدہ او دادا سے پاسان ندے بیان شوئے نا آج وقت دا قرآن خدمت آسانو نوصل آسان دے کله چې ته قرآن بیانې بلا رکاوټونه په مخې راځي بلا ترکیبونه به راځي په شعر پابندي نه وه الله اکبر په سندرو پابندي نه وه په دروغو کیسو باندې پابندي نه وه په غیبتونو په ګپ شپ پابندي نه وه خو چې پابندي وه نو په قرآن پابندي وه الله اکبر دا الله نبي ته ویلي چې قرآن مه بیانوه دومره پکې قرآن بد لګېده اللہ پاک فرمائی چی قرآن پی لستے کی نو وکنو کے گتے ورکئی اللہ بلکہ دا بے او بلتوے لا تسمعو لہذا القرآن اے خلقو گلچ دا نبی تا قرآن بیانی دا قرآن ماوری لا تسمعو لہذا القرآن ماوری دے قرآن لرم والغوا فيه لعلكم تغلبون شور کوي د دې بیان په وخت کې د دې لپاره چې تاسو زور ورشئ الله اکبر چرته چې الله نه په قرآن بیانو کافر به خطا کېدل منافقان به خطا کېدل بخاری کې مشهور قصه ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا روان دي سعد رضی اللہ تعالی عنہ تپوس تزی بیمار ہو کنا بار پرسی سنت کرے کنا بلار باندے روان دے پخر باندے سوڑ دے بیل اجرہ کی چرے مسلمانان ہم ناس دے دلار غالے تو اجرہ
او پاگه اجره که منافقان هم ناس دی یهود و نسوارا هم ناس دی دا اللہ نبی دا سے پلا روان دے مخامقا خربانی سورو پر مرگر مسار سور دے تو کسان نو دوڑی وہ چلارے باران نیشوی نو دوڑی ہوگی نو ابن سلول منافق و پاگه دیره که ناس دی نو کله چې الله نبی را نږدې شو نو دا خپل پوزه دا څه پټه کړله وای مړ دوړي دی یار سړی او دې پیغمبر را دوړي جوړې کړې ولې منافق خپل کار کوي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم خارو درورا کوشو راغه او دې والا راغه دې سره سلام کلام چې شو مسلمانانو سره بیا دا الله نبی شروع شو دې قرآن تلاوت شروع کا او عربو په معنی کوي تو قرآن دعوت شروع کا اچھا مغلی نہ کہو دا ابن سلول دا منافق چیزیں دیر اللہ نبی توائی استادا خبر بھی غیری منوائیو چی غلطی دی خدا طریقہ ستا غلطا دا سے مکو مرا تانا چو دو کسان نپاتی کی گی اجرت تانا نپاتی کی گی دیرت تانا نپاتی کی گی جماعت تانا نپاتی کی گی کچھ لگر گنا صحیح کی نتب آشے آوائی تب بیان نکے میرا پانیوں کا پخبر کور کی گینا جسوک کو قرآن مہینی التلی درجی آگئی تیوایا بار خلق پہ پتہ دوا مندی بیتن استاد اللہ سو خبری نشی کولت پل میانس کی تب آشے و صبر دے گئے لگیا بش تا سریع سمر زور ورگئی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رجی بس سبارلان کے ساتھ نبی علیہ السلام پروانا لگی علت مسلمانان دی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نور صحابون دی آگو ید اللہ نبی ارتے برازو منکا قرآن وایا مفیدت انگی منکا خوشحالی اور جسو خبکی کی پلکار ہوئی شور جور شو تردی چی خلق کو بیوبل پسی طول راویستے قریب پوجرہ کے قرآن جوڑا شو و جنگ پر شو تا اللہ نبی اگر جنگ پارام کر اور بیا اس پخار بانے سور شو روان شو سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہ بیمار پرسی چو شو آغتو یرادن خودی سڑی دا سدیر بدی خبر راتا اوپرتی گورتا سکارے اوکر نبی علیہ السلام تاغو یا رسول اللہ مخا پکے گا تا تو پتہ نشتے ستا کو وجر دا غیزت ختم شوئے دے دا سڑیو چلاتا مدینی تا نوی آگلے مدینی والو مشورت کرے وچی یو مشور جوڑاو نو دل پارے دواو پر چلے بزمان مشیری او دل پتاج برابر کو بسر بے بلنگی نو چی تاسو مدینی ترالی خلق و توجہ تاسو طرف تشوا دیتن کشانا پاتے شو نو دے خنور سکولی نشی نو دا غلیبہ پلاس پپل طرف باسی نو تا دیر گرانا خبر دا چی تو قرآن بیانے او خلقی دا توی می بیانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو مکین روان دے ہجرت تو تیار دے ولی کافری نپری دی وی دلتا رو قرآن نبیانے ابن تغینا واپس راوستے دے او آغو عزت لزمانت کوما کافر ورطوئی چھتے زمانت کے اگدوا بیانا من بے پریدو خوشت بدائی چھتے بہر قرآن نوئی کور کی دن نکا قرآن وی نوئی بخو بہر بے نوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغاوی تا خیر دے کور کی وایا ابو بکر یو سورہ جیتان نا کور کی قرآن ولستا نبی دا خپل کور مخیتا بالکل کور مخیر خپل زیو دلار بغای تاثیر جنگل ہونے جوڑا کرا آئی کی بے درب عبادتم کرو او نبی چاہتا سواز کرو نخواو نبت پائے خپل زی کی مناس کو او درب تو قرآن تلاوت بے کرو اللہ اکبر او دا چاہتا رکی چی دردی کنا قسم دے رب یواز ناس پہ دستر کو نبی ہو کی بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی لسارے ہو دیر پرلا نارانو آگا بچے کلزان لم دا قرآن تلاوت کو وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ آگا دیر نرم دل سڑو جریدن کے سڑو دستر کو مالک بناو چکل بے قرآن لستا بے اختیار بے دستر کو اخیرہ بے دے نو قرآن تلاوت بے گا اور دستر کو نبی داؤد کے لاسی کو دیگی اور آسا سی دی نو دو قریش و زنانہ بچے پلا روانے بے گا
ماشومان روانو تماشې ته به ودرېدل. نو چې تماشې ته به ودرېدل نو قرآن کې یو عجیب کشش دی. هغوی به چې کله دا تلاوت د ابوبکر واورېد او ورته به د هغه زړه کې یو درد و، د سترګو نه به یې د اوښکې به رابېدې، دا منظر به یې ولیده. نو بس ابوبکر خو به تلاوت کوه او ژړل وې او هغوی به د ابوبکر د موافقت د وجې نه ژړل. هغه ټولو ښځو او هغه ماشومانو به د سترګو نه اوښکې روانې وي. کافرانو چې دا منظر وکتل وایي ابوبکر راته ځان خرابوي، بیبیانې به خرابې شي، بېدینه به شي، نعوذ بالله، بچي به بېدینه شي. ابن دغینه پسې سوال جواب ولېږه چې راشه او دی واپس دی یا خپل کور ته دننه شي یا کنې نو موږ له خپل ضمانت واپس راکړه، بس چې موږ دته څه نقصان رسو نو ته به نه خفه کېږي. بهي هغه خو قانون مات کړ، بار راوتلی دی. ابن دغینه راغی ابوبکر ته وایي چې یا کور کې کښېنه او که کور کې نه نو ما له زما له جوار او پناه واپس کړه، تا له ما پناه غوښتې وه خو لکه ته بار راوتې. ابوبکر ورته ویل وروره پناه دې واخله، زه د الله په پناه راځه یم، ستا پناه دې به ګرځوي نه. خو قرآن نه پرېږده. قرآن داسې یو عجیب کتاب دی، دا الله د بیانولو دپاره رالېږلی دی. ګوره امام الانبیا الله ته څومره خوب که نه، د دنیا کې داسې یو هستي شته چې د رسول الله نه به الله ته ډېر محبوب وي؟ نشته که نه. د ټولې دنیا نه ډېر خوب الله ته څوک دی؟ محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. الله خپل نبی ته چېرته قرآن کې نه دی ویلي چې اے نبی بس کا دمه وکړه، اے نبی بس کا آرام وکړه، اے نبی نور قرآن مه بیانوه، چوپي وکړه. بلکې الله پاک نبی ته وایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی آرام په جنت کې کې، اے نبی آرام په آخرت کې کې، دنیا کې ما ته د دعوت لپاره رالېږلی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے زما نبی، اے زما رسوله، ورسوه هغه احکامات چې تا ته ستا د رب د طرف نه نازل شوي دي. الله نبی ته دا بیان او بلغ امر د امر د وجوب دپاره دی. دا دعوت پر رسول الله باندې فرض او واجب دی. نبی چوپي به نه کوې، دا به خلکو ته بیانې، دین به یو مسله نه پټې. څنګه چې رب نازل کړي دي نبی هغه شان به خلکو ته بیانې. نو معلومه شوه چې قرآن د بیانولو کتاب دی، قرآن د رسولو کتاب دی. ځکه الله پاک فرمایي چې هذا بلاغ للناس. الله اکبر. او زه کله کله سوچ کوم قرآن خو نازل شوی پر رسول الله دی که نه، خو وایه د ټولو خلکو دپاره دی که نه دی؟ تر قیام قیامت د ټولو خلکو دپاره دی. رسول الله په دور کې الله دا آیت رالېږلی دی چې هذا بلاغ للناس. دا د تبلیغ کتاب دی د خلکو دپاره، خلکو ته یې ورسوئ. نن هم په قرآن کې دا آیت دی چې ما ته یې بیانولو د دې دغه معنا ده چې اے مخاطبان، اے مولانا صاحب، اے قاری صاحب، اے امیر صاحب، اے حاجی صاحب، اے نارینا، اے زنانې چې تا قرآن زده کړی دی نو هذا بلاغ للناس. دا خلکو ته ورسوئ، خلکو ته بیان کړئ، نورو ته ورسوئ. ای مسلمانانو دا زموږ ذمهواري ده چې دا قرآن به موږ خلکو ته رسوو که نه به رسوو. نن په خپل ګران کې سوچ وکړو چې څومره خلکو ته موږ قرآن رسولی دی، څومره خلک موږ په قرآن باندې پوه کړی دی، څومره شاګردان موږ پیدا کړي دي، څومره د قرآن والا موږ تیار کړي دي. هذا بلاغ للناس. دا د تبلیغ کتاب دی د انسانانو دپاره. پاسئ مسلمانانو ته قرآن خلکو ته ورسوئ او د هر چا رسول د هغه د شان مناسب دي. د هر چا رسول دا د هغه د شان مناسب دي. عالم به قرآن داسې رسوي چې درس به کوي، بیان به کوي، ناظره به کوي، ترجمه به کوي، حفظ به کوي. دا به خلکو ته تعلیم ورکوي. او هم به قرآن څنګه رسوي چې په خپله پرې نه پوهېږي. دا به د دې عالم سره ملګري دی به ورته وایي چې زموږ کلي ته راشه، زموږ جومات ته راشه، زموږ محلې ته راشه، زه به خلک راجمع کوم او ته ورته قرآن وایه. دا هم د قرآن په تبلیغ کې شریک شو.
طلب الله پاک جوړ کړي الا رجل يحملني الى قومه لأبلغهم كلام ربي هغه وخت د الله نبی ویل چې څوک نشته چې خپل قوم ته بوزي چې زه د هغې قوم ته د الله کتاب ورسوم. اوس هم د علماو له دا ضرورت دی چې خلک ورسره ودرېږي چې زمونږ جومات کې قرآن بیانوه، چې زمونږ په مدرسه کې قرآن بیانوه. الله اکبر. دا هغې سړي نه بهتر انسان نشته دی چې هغه عالم ته وایي راشه زما کلي ته راشه، راشه زما محلې ته راشه، زه به تاله امن درکړم، زه به خلک را جمع کوم او قرآن ورته وایم. او د هغې نه بل لوی ظالم نه وي چې هغه ورته وایي چې ګورئ هر ځای کې به بیانوي خو زمونږ په جومات کې به نه بیانوي، زمونږ په کلي کې به نه بیانوي، زمونږ په محله کې به نه بیانوي. چې دا چې دی نو موږ ته د دی نه تکلیف میلاوېږي. الله الله. راځئ مسلمانانو چې قرآن دنیا ته ورسوو. الله په قرآن عظیم د دې تپوس زما او تا نه کوي چې ما قرآن تا له څه له رالیږلی او تا د دې لپاره څومره کوشش کړی. بل تبلیغ دا دی چې دا خپل بچي راولئ خپل علماو ته کښېنوئ چې دا علما ورته قرآن عظیم بیان کړي. هذا بلاغ للناس. که چېرته موږ بچي نه راولو اچھا تپوس وکړو که نه یوې زنانه بلې نه وایي خوله دا لښکر څه ته وایي نو هغه ورته وایي خوله لښکر څه وي خو چې ستا خاوند شي او زما خاوند شي او د بلې ښځې خاوند شي لښکر پرې جوړ شي. نو انسانان خو دا موږ او تاسو یو موږ وګڼئ چې دا به چې زموږ نه وروسته انسانان پیدا کړي ایا زموږ نه پخوا به تېر شوي موږ به نه یو. هغه زمانه کې چې انسانان دي نو هغه انسانانو کې چې چا له قرآن ورځي څوک مسلمانان دي د هغې دا ذمهواري ده چې دا ناپوهه به پوهول غواړي، هغې ته به د الله پاک دین رسول غواړي. پاسې د خپلو علماو سره ملګري شئ، د الله کتاب په دنیا کې عام کړئ او دومره عام کړئ دومره عام کړئ که نه چې د معاشرې هر فرد ته قرآن ورسي. الله دې رحم وکړي. دا خفه نه شئ ګوره قرآن دې وخت کې صرف د ماشومانانو ته پاتې دی. قرآن چا ته پاتې دی؟ صرف ماشومانو ته پاتې دی. یو جماعت کې د ماشومانو دومره ختمونه دی بل جماعت کې دومره دي. صرف تمام مشران نه ویل چې هغې قرآن خلاص او ګینو غریبانان مشران به چېرته ما خانان نوابان افسران ونه لیدل چې هغې قرآن خلاص لکه هغې به مکلف نه وي. هغه خلک چې په تعلیم کې ډېر مخکې تلي هغې حال دغه دی که تاسو وګورئ چېرته چې د قرآن تلاوت کوي نو ټول ګډې وډې وایي. حتی که زموږ حاکمان قرآن شروع کړي که نه نو الامان والحفیظ نو بیا خلک ټول هېڅ په دې لګیا وي دی دلته غلط ویلي او دا ټکی غلط ویلي او دا ټکی غلط دي کلی ورته مخې ته کښېږدي بیا یې نشي ویلی. دین سره زموږ دومره تعلق دی. زموږ قرآن دومره عام کول غواړي چې بادشاه وزیران فوج پولیس سرکاري چې څومره خلک دي عوام چې دا ټول په قرآن پوه شي که نه د هغې کې مستثنا دي. د الله قانون کې ټول یو شی دی که نه یو شی. بادشاه راواله ګدا راواله خان راواله غریب راواله مال روغ راواله بیمار د الله قانون ټوله دپاره یې وي. الله صرف لیونی دی نه مستثنا دی، صرف نابالغه ماشوم دی مستثنا دی چې پوهېږي بالغي او لیونی نه وي نو ټول د الله په قانون یو شان مکلف دي که نه دي. دا خو د دنیا والا قانون نه دی که نه چې د چا لپاره یو د چا لپاره نه. خیال دی. مثال په طور چلو لږ تا ته وضاحت وکړم. الله پاک فرمایي چې اقیموا الصلاة مز په پابندۍ باندې کوئ. اقیمو جمع ده که نه مز کوئ مسلمانانو. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. یقینا مز د مؤمنانو باندې فرض په خپل وخت باندې. نو دا مز په مولانا صاحب فرض دی، دا مز په مقتدیانو فرض دی، دا مز په نارینهو فرض دی، دا په زنانو فرض دی. نو دا چې دی نو په افسرانو فرض دی، نو په وزیرانو فرض دی، نو په بادشاهانو باندې هم که نه بادشاه ته معاف دی چې مړه ته د خپل حکومت وچلوه دا بس یا به وزیرانو ته معاف وي. په دنیا کې دا هېڅ چا ته معاف نه دی.
چې مات د لیوانو ته مات دی او چې مات د ماشومانو ته مات دی. بس هم ماشوم چې د 2 کالو شي لمونځ به ورته وایي، د 10 کالو شي نه کوي وی ووایه. قرآن کې الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تاسو باندې روزي نیول فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې مخکنو خلکو باندې فرض وي. روزه فرض نه په ټولو یو شان ده، صرف چې د چا استثناء قرآن بیان کړی دا هغه هر څوک نو هغې نه دا یو وخت نه نیول جایز دي، اگر نیول بهتر دي. نه نیول جایز دي چې هغه بیماري یا مسافري صحیح شوه هغې دپاره پکې رخصت شته او نور هېڅ چا دپاره نشته. نو وروره د الله قانون د ټولو دپاره وي، چې د ټولو دپاره یې ټول په دې مکلف یو چې د الله دین به زده کوو. قرآن دومره عام کول غواړي چې زمونږ دا بچي دي که نه دا به ګوره سبا غټ شي نو څوک به پولیس ته لاړ شي، څوک به فوج ته لاړ شي، څوک به نور قابل نو هغه نه به ډاکټر جوړ شي، نو څوک به نور قابل هغه نه به پایلټ جوړ شي، څوک به قابل هغه نه به انجینیر جوړ شي، چا نه به چې دی نو MPA جوړ شي، چا نه به MLA جوړ شي، څوک به لږ نور هم کرکټې برکټې به ډېرې کړي نو هغه نه به بیټسمین جوړ شي د ملک که نه، چا نه به چې دی نو پسې ده بال چې کوي بالر جوړ شي، وروره مخکې به لاړ شي. داسې نه چې میچ تهي او مونځ پرېږدي نو دی به بیا د کرکټ په میدان کې په مانځه ولاړ وي چې په دین پوه شوی دی. ډاکټر دی نو دی به د مریض نه بیا سرمن نه اړوي که ته مړ کېږي او که پاتې کېږي خو دومره پیسې به ما نه خامخا راپیدا کوي. هغې کې به بیا احساس وي. که افسر دی نو دی به بیا تا ته نه وایي چې دونه پیسې راوړه نو بس بېغمه سپین باز ګرځه او که پیسې دې رانه وړې نو سرمن ته نه اړوي. بیا به دا شی نه وي، رشوت به بند شي، بیا به په ملک کې هر ناروا بند شي. قانون د خدای دومره عام کوي، قرآن دومره عام کوي چې هر انسان په قرآن پوه شي. هذا بلاغ للناس. دا صرف جماعت پورې مه محدودوئ، صرف د وړو بچو پورې مه محدودوئ، صرف د ماشوموالي پورې مه محدودوئ چې بیا لږ لوی شي وایي چې زما بس دی. هذا بلاغ للناس. دا د تبلیغ کتاب دی د ټولو انسانانو دپاره. نو وایه موږ په دې کې ګناهګار یو که نه چې موږ دا سوچ نه دی کړی، مولانا صاحب هم دا سوچ نه دی کړی الا ماشاءالله. دین امامان داسې دي الله اکبر چې د خلکو نه پیسې ماخلي، د خلکو وخت هم ضایع کوي خو دین چاته نه ښایي، وخت خراب کړي د خلکو. خلکو یې بس استادي شته نه د عالم پړه کې به هم دا دربي چې زه د دې قوم امام یم، زه به دې ته صحیح لاره ښیم، زه به دې ته قرآن ښیم، زه به دې ته سنت ښیم، زه به د دې تزکیه کوم، زه به د دې ناپوهه په دین باندې پوهه کوم. دا زما ذمهواري ده. ما نه به تپوس کوي او که نه شي کولی نو سید دې بند کړی دی، ځای دې بند کړی دی، ځای خالي کړه چې بل کس ونه راشي چې کار وکړي. دا به خپله ذمهواري پېژني، عوام به خپله ذمهواري پېژني، معاشره کې به هر سړی خپله ذمهواري پېژني چې قرآن به څنګه عام کېږي. نو ته ګوره چې دا قرآن عام کېږي که نه. که چېرته مسلمانانو یو کار موږ وکړو یو چې لږ دې دیندارو خلکو ته موږ توجه ورکړه، قسم په خدای د هر سړی په دین له رامنډې ورکړي. نن د هر شي قیمت شته خو د دیندارو خلکو موږ سره څه قدر او څه قیمت نشته. هېڅ کیم نه دی که نه. دي خو د الله په نس مګر په چې چا دنیوي تعلیم نه یې کړی نو که دی یو سند یافته عالم ولې نه دی، دی یو پړ دی، دی نه پوهېږي، دی بې شي که نه دی. او چې په کوم جومات کې ایمان وي نو ګوره موږ یو مزدور کور ته بوځو نو موږ له 1500 دیاري ورکوو، موږ له کار دی 1400 1500 ترکان دیاري ده که نه. د هغه سره چې کوم عام د ټاکي والا مزدوري هغه له شګه او سیمنټ او دا شی ورکوي نو هغه له موږ چین ورکوو، ډوډۍ م ورکوو، 800 روپۍ ورځ م ورکوو، ښه په خوشحالۍ باندې. نو چې 200 روپۍ ورشي نو د میاشتې څونه جوړېږي؟ 21000. څه 21000 څه سیوا بله جوړېږي. دا د یو مزدور د میاشتې تنخواه جوړېږي. زموږ د امامانو حال دی چې 5000 او 6000 چې دا والله چې نور په هېڅ هم نه کوي که نه، صرف یې موټرسایکل کې بې ځان له تېل اچوه، د موبایل نه زوړ کړو، دا کار هم نه کوي. نو که بیا ستاسو خیال وي که نه د تېره میاشت کې به تاسو ته د بلونو اندازه لګېدلې چې څومره بل په یو کس راځي نو چې ستا ته استاد تنخواه 15000 ده او بل پې 10,000 راغلی دی نو څه به کوي؟
نو که بیا میټر بند کړي وایي ګوره دې استاد پسې لمونځ نه کېږي میټر یې بند کړی دی نو بیا به بجلي کټ کوي نو چې ټوله شپه هغه د ماشو سره کبډي وکړي نو سهار به تاله جامې لرې کم ځای نه راشي چې هغه غریب ته د سره بجلي دی دا سوچ پکار دی ورونو د دیندار خلکو خیال وساتئ توجه کوئ چې خلک د دین سره مینه د خلکو پیدا شي مګر ذهن کې دا د عوام خلک وایي بیا به دې څه خوري خلکو دا مطلب دی چې ګنې بیا به یې امامتي میلاویږي او د نعمتونه غوډک نو که زه دا بچی عالم کم دی زما پر رب یقین وکړئ پر رب یقین وکړئ چې د الله ډېر غیرتي دی ته د الله په دین غیرت وکړه ستا بچي له به د ټولې دنیا نه ښه ورکړي او هغه څه چې د هغه په برکت یې تعلق درکړي په دنیا کې د دیندارو خلکو په زړونو کې د دې علماو یو مینه ده یو محبت دی ستا په زړه کې چې ستا په کې چې علم راغی که نه نو قسم دی خلک به ستا قدر او عزت کې ثواب کوي هغه خلک چې ډېر ډګرې حاصلې کړي چې ریټایر شي بیا څوک تپوس هم نه کوي وایي دا پخوانی اوس نه دی که نه ریټایر دی بیا هېڅ حیثیت نه وي درجه راکمه شي هغه دمان چې کله ځوانان یې ګډېږي نو ته توجه وکړه مسلمانانو خلک به دا پیسې د پاسه ځولي او یو بیان او د یو پروګرام بیان څه دی خو د یو سندرې که نه د یو سندرې چې ده نو لکونو پیسې پیدا کوي چې کله بیا ضعیفان شي نو بیا وله څوک د نسوارو پیسې نه ورکوي بیا جاري و چې کله ځواني وه نو خلکو به ګډولو چې اوس بوډاګانو څوک هم تپوس نه کوي داسې ده که نه او هغه عالمان د قرآن او د حدیث چې څومره بوډاګان کېږي دومره عزت سیوا کېږي دومره سره د خلکو مینه سیوا کېږي دومره سره د خلکو محبت سیوا کېږي دومره د هغه عظمت او مقام اوچتېږي قسم په خدای دی چې د هغې سره څوک لاس میلاو کړي خوشحاله وي ما ورسره لاس میلاو کړی هغه بیا دومره خوشحاله د حد نه سیوا ما ورسره لاس میلاو د هغې هغه ملاقات نه خلک د لرې لرې ځای نه بیا را روان وي وایي وګوره چې زه صرف وینم دا هم بس او هغې ته هغه کتل هم سوال خو کاش که چېرته موږ غیرت وکړو د الله په دین الله ډېر غیرتي دی الله به موږ نه خرابوي هذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دی او په قرآن نعم کوئ قرآن په المارو کې کېښودنه بیا ګیلې مه کوئ بیا مه وایئ چې دا بالفاظ شو موږ یې نه منو دا والله که منې او که نه منې په زور یې در باندې دا په دې کېږي چې ستا په ملک کې قرآن صرف په المارۍ کې پروت دی نو بیا به خود غلط دلونه پاس کېږي قرآن دومره عام کوي چې هر نارینه او هره زنانه پرې پوه شي ولې دا چا چې دستخط کوي د ایمان سره په مخ کې پاتې دی دا باید خلکو کې نه چې دا چا پرې دستخط کوي ته پته نه وه مسلمانان نه وي دا ملک چې د اسلامي جمهوریت پاکستان داسې دی افسوس دا دی بس د شناخت کار او د کاغذ پورې زموږ اسلام پاتې شو نور چې کوم حقیقت اسلام دی لا یبقى من الاسلام الا اسمه هغه دور راغی نن صرف د اسلام نوم باقي دی نو د اسلام کارونه ډېر کم دي ګورې خفه نه شي الله الله ولې قرآن تعلیمات څنګه پوهېږي یو سړی ته په قرآن پوه یې کړو الله مړ دی کې خو د اسلامي قانون نه بې پېوانه دی او چې په قرآن نه دی پوه شوی د هغه راوړ خو ډېر اسان دي هذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دی دا د رسولو کتاب دی خلکو ته عامې کوي ټولو ته بیان کوي ولینذروا به دې لپاره راغلی دی چې دا خلک په دې ویرولی شي وليعلموا انما هو اله واحد او چې دا خلک پوه شي یقینا الله د اله یو وليذکر اولو الالباب او چې پند او نصیحت والی عقلمند دین قرآن راغلی دی چې خلک توحید د قرآن نه زده کړي او خلک نصیحت د قرآن نه والي ورونو راځئ چې قرآن عام کړو د الله حبیب وایي قرآن به یا ستا دپاره دلیل یا به ستا خلاف وي ګورو چې زموږ دپاره به دلیل او سفارش کوونکی او که نه زموږ خلاف وي که موږ قرآن سره تعلق جوړ کړو بچي مو ورته کېنول په خپله کېناستو دا قرآن به زموږ سفارش کوي او که نه نو دا قرآن به بیا زموږ خلاف وي الله دې زموږ معاشره کې قرآن عظیم عام کړي هر نارینه او هر زنانه هغه دې الله په قرآن پوه کړي الله دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا